مړه پال ورستا لکونو شول څه وبې وکړي چې خپل الله د نه خپي په دا پال ورسته څه کې. بل علامه د قیامت د علامونه هغه د التهاون بالسنن والنوافل. سنن کم سنت چې دي په هغې کې سستی کول، د مانځه چې کم سنت دي په دې کې سستی کول، دا د قیامت د علامونو یوه علامه ده. امام ابن خزیمه روایت نقل کړی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائے ان من اشراط الساعة ان يمر الرجل بالمسجد لا يصلي في ركعتين. یو سړی و په جماعت باندې تیریږي او 2 رکعات تحیت المسجد بنه کوي. دا قیامت د علامونو یوه علامه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم دا کړی اذا دخل احدكم المسجد فليصلي ركعتين قبل ان يجلس. کله چې په تاسو کې یو تن جماعت ته داخل شي 2 رکعات لمونځ دې وکړي مخکې د ناستې نه. د جمعې خطبات څومره اهم کار دی، دومره اهم شی دی د جمعې خطبه چې د جمعې د خطبې په دوران کې حدیث صحیح کې راغلی دي که خپل رور مسلمان ته دې ویله چې انصت خبرې کولې تا ورته ویل انصت چپ شه لکه فقط لغو ته سم جمعه ونه شوه، دومره به خاموش کښېنې خپل رور مسلمان ته هم نشي ویلی چې چپ شه. لیکن داغی باوجود رسول الله صلی الله علیه وسلم سے فرمائی حدیث مسلم کی را دی اذا دخل احدكم المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. تاسو کې تن جمعې منزل راغی امام خطبه وی 2 رکعات تحیت المسجد وکړه او مختصر وکړه خیر دی، دومره اهم دی. نو دا قیامت علامه ده چې سړی به په مسجد تیریږي او 2 رکعات لمونځ به نه کوي. یو روایت کې داسې راغلی ده انس بن مالک رضی اللہ عنہ پر روایت کی امام ابو داود طیالیسی په خپل مسند کې نقل کړی او فرمائی موقوف روایت ته ان من امارات الساعه د قیامت د علامو دارا ان تتخذ المساجد طرقا چې د جمعهتون به خلق لارې جوړ کې لارې لکه په لاره سړی تیریږي مونځ نه کوي کنه دا قرغه جمعات باندې به خلق تیریږي را تیریږي څوک به مونځ نه کوي. چې دا نبی صلی الله علیه وسلم د تحیت المسجد په باره کې دا ویلي نو پاتې شو سنن رواتب. ماسپښین لمانځه نه مخکې 4 رکعاته سنت، وروسته 2 رکعاته سنت، د ماښام لمانځه نه وروسته 2 رکعاته سنت، د ماسخوتن لمانځه نه وروسته 2 رکعاته سنت او ویتر، د سحر د لمانځه نه مخکې 2 رکعاته سنت. دا ټول سنن د دې چې څوک سستی کوي په دې کې دا هم د قیامت د علامو یوه علامه. زما وروڼو په دې باب کې سستی مه کوئ. بله ورځ یو عرب یو ناشتا پوسټ کړی زما ډېر زیات خوښ، هغه حساب لګولی و چې په ورځ کې او په شپه کې سنن رواتب دا څومره دي 12 رکعات 12 رکعات دا سنت مؤکد دي او 1 رکعت یا 3 رکعت یا 15 رکعت ورسره ویتر هم شامل کا زه 3 ورسره شامل کا نو 15 رکعت شو. د دې بیا ته حساب ولګوه کم سړی چې سنن رواتب سنت مؤکد ادا کوي د ده حال وګوره د ده درجې وګوره کم سړی چې نه ادا کوي نو 12 رکعاته دا سنت مؤکد او 3 رکعات ویتر دا په کال کې تقریبا جوړیږي 5475 رکعات دا په کال کې. وس زمنګا یو سړی چې داغه عمر د عبادت موږ به یې متوسط درجه والو 40 سال عبادت مثال په طور 40 سال عبادت 15 سال لپاره والا 40 سال کې زمنګ د رکعاتونو تعداد څومره جوړیږي؟ دا جوړیږي 9,35,000. یعنی په 40 سال کې زمنګ سنت مؤکد چې موږ کوو د دې تعداد جوړ شو 9,35,000 رکعاتونه. او بیا په هر رکعت کې څو سجدې دي؟ 2 سجدې. هر رکعت کې بیا 2 سجدې. دا بیا څومره حد ته ورسېده چې سړی په هر رکعت کې 2 سجدې هم لګوي 9,35,000 له بیا په 2 کې ضرب ورکړه دا څومره شو؟ اوس حساب ته نه معلوم. او په حدیث کې راغلی په هر یوه سجده باندې الله په ورځ د قیامت انسان له په جنت کې درجه اوچتوي. په خپل اندازه ولګوه چې ته سنن رواتب سنت مؤکد چې کوم ماسپښین نه مخکې دي وروسته دي وغیره د دې ولې اهتمام نه کوې ولې سستي کوې په دې باب کې؟ دا خبره مې یاد لري ډېر خلک الزامونه دا لګوي یاره چې دیو سنت نه کوي دیو سنت نه کوي وایي
دا یو الزام دی، یو بهتان دی چې خلک یې لګي. موږ چې د سنت څومره ترغیب ورکوو انشاءالله دا بل چا نه ورکړی د خیره، بل چا سری بوله ورکړی نه دی. سنت خو موږ ترغیب خلکو ته ورکوو، دا خو سنت مؤکد دي. موږ معمولی سنت چې د خلکو په نظر کې معمولی، موږ د هغې خلکو ته ترغیب ورکوو الحمدلله. خو یو سړی چې ستا بدنامۍ خامخا څه بهتان خو به لګوي که نه، څه یو پیشاړه او پتا پسې وایي، یو دروغ به پتا پسې وایي، ستا د بدنامول لپاره به یو ټکی منځ ته رااړتی چې ګوره دا خبره وکړه دا خبره وکړه. موږ به صرف دومره جواب کوو چې لعنت الله علی الکاذبین، بس په دروغجنو یې د الله لعنت وي. نو الغرض خپل خبرې له راځم چې د قیامت یوه علامه هغه داره چې خلک به په سننو کې سنتو کې سستی کوي. دې باب کې سستی مه کوئ، ټیم پې دومره نه لګي، او که ولګېده خو د عبادت باندې ولګېده چې په ګنټو زه فیسبوک ته ناست یم یا بینک ته تللی م پیسې رالم او هلته ګنټۍ انتظار کومه، نو که یې 2 رکاته باندې 15 منټه ما ولګول، کومه دنیا ورانه شوه. خو شیطان موږ نه پرېږدي خبرو ته.